الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها امرأة صالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف وی اللهم صل علی سیدنا محمد. درود شریف چې څوک څومره په کثرت سره وی الله رب العزت بوله د نیکۍ توفیق زیات ورکوي. او اللهم صل علی محمد افضل صلواتک، دا درود چې څوک یو پیروي دا 10 درودونو مری برابر دی. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، څوک یو پیروي او یا فرشتي 10 روزو پورې به دا اعمال نامه کې نیکۍ لیکي په یو پیرویلو سره. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، یو پیرویلو سره او یا فرشتي شروع شي او 10 روزو پورې به دا په اعمال نامه کې نیکۍ لیکي. دومره چې څومره آسان عمل له، دومره آسان عمل چې په لږ وخت کې په زرګاو فرشتي په زرګاو ورځو پورې څوک لکه لګول غواړي نیک اعمال لیکلو لپاره هغه چې کوم دی لګولی شي. لږونې وخت هغه قیمتي کول، دغه وخت زمونږ ستاسو چې کوم دی عبس او فضوله تېرېږي، دغه وخت چې کوم دی موږ قدر وکړو، په هغې کې کوم دی کمې دعاګانې کم درودونه ذکر اذکار هغه کو نو دغه وخت چې کوم دی زمونږ ستاسو به قیمتي کېږي. ستاسو مخکې ما د قرآن شریف یو آیات تلاوت کو. الله رب العزت په دې کې فرمایي: اے خلکو انا خلقناکم من ذکر و انثى، بېشکه ما تاسو پیدا کړي یې د نارینه او زنانه نه. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، او تاسو مې چې کوم دی ګرځولی یې په قبیلو کې، شعوبا وقبائل قبیلو کې مې تاسو چې ګرځولی یې په ډلو کې او په قبیلو کې. دا سره لپاره لتعارفوا چې تاسو چې یو بلو پیژنئ. دا د غوروالي لپاره چې پلانکی غوره د پلانکی لاندې نه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، زیات عزت والا الله رب العزت په نظمانی او پرهیزګار خلق ته. څوک چې الله تعالی نه یریږي پرهیزګاری، هغه خلق چې کوم دی د الله تعالی زیات خوښ دی. الله رب العزت داغو سره مینه کوي، محبت کوي. دا شانتی حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: کما یو زنانه هغه 15 ټیمه مونځ کوي، رمضان شریف روجې نسی، او دا شانتی ځان د ګناهونو نه ساتي، د خاون اطاعت کوي، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، چې جنت په کومه دروازه باندې دا داخلي د غواړي په هغې باندې چې دا داخلي دی شي. څومره آسان عمل په لږ څه عمل باندې زنانو ته دومره اوچتې درجې دا ملاویږي. نو موږ تاسو کوم دی ته سوچ وکړو چې دا ټول کائنات الله رب العزت زموږ ستاسو فایدې لپاره، موږ تاسو خپل عبادت لپاره الله تعالی پیدا کړي وو. څنګه چې الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تاسو وی چې په خپل جوړ شوي یې، یا چې کوم دی تاسو کوم دی په خپل چې پیدا شوي، چا پیدا کړي نه، یا چې کوم دی تاسو په خپل ځان جوړ کړل. نو الله رب العزت دا تپوس یا څومره کائنات نظام، ځمکه اسمان، دا کورونه، دا څه شیزونه چې موږ ته ښکارېږي، نو دا چې کوم دی یا په خپل پیدا شوي دي یا چې کوم دا چا جوړ کړلی. ام خلق السماوات والارض، زمکه اسمان سچ بدی په منځ کې دي، دا تاسو په خپل جوړ کړلی.
دا تاسو چرته په خپل نه جوړ کړي. دې جوړونکې هغه الله تعالی دی، هغه الله رب العزت، هغه دا ټول کائنات، دا ټول سیزونه، دا ټول هر شی الله رب العزت دا جوړ کړلی. که نارینه دي، که زنانه دي، که واړه دي، که ماشي میږي، دا ټول سیزونه الله رب العزت پیدا کړلی او د دې خالق او مالک هغه یو الله تعالی دی. ام خلق السماوات والارض، ازمکه اسمان سچ د دې په منځ کې دي، دام چې کوم په خپل نه جوړ شوي، د دې جوړونکی هم الله رب العزت دی. هغه الله رب العزت دا ټول سیزونه دا چې دا پیدا کړلی، داسې په خپله نه شوي چې سار څوک پاسي او ډوډۍ چې کوم دی پخې شوي پرتې یا چې چای پخ شوي پرتی، ځای جارو شوي په خپله، دغه شان کوم دی ټول کارونه سارو ته چې کوم دی واښه دا غورځېدلي، دغه شان چې واښه فصل دا ریبلی شوي، دا په خپله نه کېږي. د هر شي کوونکی چې کوم دی الله رب العزت څه مقرر کړلی، هر څه الله رب العزت پیدا کړلی یا جوړونکی چلونکی، هغه ټول د دې کارونو الله تعالی دی. دا هر شی دنیا کې موږ ګورو په هغې باندې محنت کېږي، محنت نه وروستو چې کوم دی هغه شی په وجود کې راځي. دا شان د ځمکه اسمان، دا انسانان، دا هم چې کوم دی د خاورې نه الله تعالی پیدا کړلی. انسانان د دې نه چې کوم دی الله رب العزت دا خاورې نه دغې خاورې نه پیدا کړلی. منها خلقناکم وفیها نعیدکم، او بیا خو به دې خاورو ته چې زه واپس کومه، ومنها نخرجکم تارة اخرى، او قیامت پر ورځ چې کوم دی دوباره به تاسو د دې نه راوباسمه. انسان باندې داسې یو زمانه را روانه ده چې دا ټول څیزونه چې موږ تاسو ته پس نظر راځي، دې کې به هېڅ شی هم پاتې نه شي. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، هېڅ شی به چې کوم دی هغه پاتې نه شي، هر څه به ختم شي. دا څومره بلډینګان، ګاډي، موټرې او دا ځمکې، دا چې دا غرونه، دا موږ تاسو څومره ښکارېږي، دا لوی لوی کلي او ښارونه، دا هر څه به چې ختم شي، په دې کې به اوسېدونکي پاتې نه شي، د دې دیوالونه به پاتې نه شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي، صفا میدان هغه به چې جوړ شي. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، ځمکه اسمان او دا هیڅ شی هم نه، الله رب العزت موجودو، هغه د مخکې نه موجود دی، هغه حی القیوم دی او همیشه لپاره به د هر شي مالک او د هر شي خالق هغه الله تعالی دی. دا ټول څیزونه الله تعالی ته محتاج دي. څومره چې په ځمکې اسمان کې، په اوبو کې، په هوا کې څومره څیزونه دي، دا ټول د الله تعالی محتاج دي. الله تعالی هیڅ شي ته محتاج نه دی. څومره چې موږ تاسو په نظر راځي یا نه راځي، دا هر شی الله تعالی نه چې کوم دی هغه د حکم نه بغیر هیڅ شی رقیدی نه شي. او سمندرو کې چې څومره څیزونه دي، دغې ټولو څیزونو بادشاه هغه الله تعالی دی. د غرونو بادشاه، د هواګانو، د سرو زرو، د سپینو زرو، د مرګ او د ژوند مالک او بادشاه هغه چې کوم دی الله تعالی دی. دا څومره بلډینګان، ځمکه او هوا او مرغۍ، د دې ټولو څیزونو د اسمان نه چې کم ساس کې راځي، د هر یو ساس کې مالک او خالق هغه یو الله تعالی دی. دا شانتي ونې، په دې ونو کې چې څه راخیږي، پاڼې، ګلونه، میوې، دغې ټولو خالق او مالک جوړونکی دا ټول چې کوم دی هغه الله تعالی دی. میې پیدا کوونکی او دغه شان کوم دی مار، او په مار کې بیا زهر پیدا کوونکی، او دغه شانتي ملغلرې پیدا کوونکی، ریخم، چنجیرې، هغه چنجې چې کوم دی هغه اوبه څکي، د هغې اوبو نه الله رب العزت هغه چې کوم دی هغه ریخم، هغه نرم تار هغه الله تعالی پیدا کوي. مچۍ ده، مچۍ چې کوم دی هغه په خوله مې څه شی خوري، الله رب العزت ګبین جوړوي. او دغه شانتې هرن، الله رب العزت د هغې په نوم کې چې کوم دی هغه مشک یو قیمتي عطر دی، هغه قیمتي عطر چې الله تعالی جوړونکی، او دغې اوبو نه تارخه څیزونه، خواږه څیزونه، او دغه شان کوم دی رنګارنګ ګلونه هغه راخېجونکی دغه یو الله تعالی دی. او دغه شانتې انار ته سړی سوچ وکړي، الله رب العزت دا پیدا کړلی څومره ښه طریقې سره، له پاسه چې کوم دی سرمن، او بیا پکې چې کوم دی په پردو کې جدا جدا دانې او جدا جدا خانې وله جوړې کړلي، څومره عجیبه طریقې سره الله رب العزت دا انار جوړ کړلی. دغې انار خالق او مالک او بادشاه هغه یو الله تعالی دی. موږ تاسو دغه چې د میوو ته سوچ وکړو، دغه شان کوم دی دا هر څیزونه
دا څومره څیزونه چې زموږ تاسو څه په نظر راځي دا څومره عجیبه طریقې سره الله تعالی پیدا کړي. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. سوره لقمان کې الله تعالی فرمایي دا ټول څیزونه الله تعالی پیدا کړي، دا کائنات، ځمکه، اسمان، دا الله تعالی پیدا کړي. نو تاسو کوم ما ته خو چې د دین علاوه بل چا پکې څه جوړ کړلی، بل چا پکې هیڅ شی نه پیدا کړي. هغه پیدا کوونکی ذات هغه یو الله تعالی دی. الم یکن نطفه من منی یمنى. انسان دام الله رب العزت د اوبونه پیدا کړل او دغه شانتي وكل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي. هر یو سیز الله تعالی چې کوم د اوبونه پیدا کړل او دغه شانتي د هغه اوبونه الله رب العزت هر یو سیز انا خلقناکم من ذکر و انثى نارنا او زنانا دغه شان کوم دی فیهب لمن یشاء اناثا. الله تعالی چاته وغواړي صرف چې جنکۍ لور کی ويهب لمن یشاء اناثا ويهب لمن یشاء الذکور. چاته وغواړي صرف چې کوم دی الکان لور کی او یزوجهم ذکرانا و اناثا. چاته الله رب العزت وغواړي الکان لور کی جنکۍ لور کی ويجعل من يشاء عقيما. سوک الله تعالی چاته وغواړي هیڅ علم نه ورکي. هر څه ورکون کې هغه الله تعالی دی. هر کار کې د الله تعالی حکمت ته. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اسمان د الله رب العزت جوړ کړل څنګه هموار او مزیدار اسمان چې کوم دی جوړ کړل. والارض فرشناها فنعم الماهدون. څومره ښکلې طریقې سره الله رب العزت ځمکه دا غوړول. والجبال ارساها. غرونه دا چې کوم دی دا په لپاسه ودرولي او اوبو اسمان نه کوم دی الله رب العزت دا راولي او فانبتنا منها حبا او داغینا دانې راخیږي غلیت راخیږي وعنبا وقصبا او وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. دا شان کوم دی دا باران راولي داغینا غلی او فصل او خونان او انذر. دا شان کوم دی کجوري دا الله رب العزت داغینا راخیږي او قسمه قسم باغونه دا الله رب العزت داغینا راخیږي. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. دا ټول کائنات موږ سوچ کو دا ټول سيزونه الله تعالی پیدا کړلی او دې جوړون کې هر یو سیز کې سره سوچ کی یو سیز کې د الله تعالی د عبرت څخه نشانی دي. دا الله تعالی لوی په هر سیز کې موجود ده چې الله رب العزت څومره لوی ذات ته څومره لوی ذات هغه د هر شی پیدا کړل. نو انسان لپاره هر څه انسان فائدې لپاره نور او سپنګمې دا چې کوم نه رڼاګان الله تعالی د انسان د فائدې لپاره چې پیدا کړلی او الله رب العزت انسان ته بیا فرمای یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان د هغه کریم رب نه چې ته څه په دوکه کې غرزولې. الذي خلقك فسواك فعدلك. چې هغه ته پیدا کړی او ته برابر کړی او فی ای صورت ما شاء رکبک. هغه چې کوم نه سم په خپل انداز مې ته پیدا کړی ته چې څومره خپل انسان څه زناور نه پیدا کړی انسان پیدا کړل. او بیا په دې آیات کې الله رب العزت چې ټول انسانانو ته فرمایي کاغه کافر دی کاغه مسلمان دی کاغه يهودي دی کاغه نصراني دی کاغه سیک دی هر یو کس الله رب العزت فرمایي اے انسان ته څه شي چې هغه کریم رب نه چې په دوکه کې اچولې. څومره په خپل انداز باندې الله رب العزت ټول انسانانو ته ټول مخلوقات ته لګیا دی. څنګه چې یو موري هغه بچی چې کوم نه څومره خیال ساتي او هغه بچی چې کوم نه هغه مور ته چې هغه په جګړه شي چې ته چې کوم نه دا ټول کارونه کړه زما نقصان لپاره کوي ما ته چې کوم نه نقصان راځي او دا مور چې نافرمانی کوي مور چې کوم نه هغه ته چې سوال منت کوي چې بچیا ته دا سکه ځان چې کوم نه کمر نالوزي او ځان چې کوم نه مړکای ځان وجني او غلط چې خراب سيزونه ته خوري و به ځان به وجني هغه چې کوم نه خپل بچي هغه چې هغه سمجاوي او دا شان کوم نه هغه ته وای اے بچیا ته چې په ما باندې چې اوس بدګماني کوي او ما ته چې کوم نه ته چې کوم نه لکه هر څه ستاله پاله کوم او ته چې کوم نه زمانہ فرمانی کوي. دا شانته الله رب العزت او یو مندونه زیات چې انسان سره محبت کوي. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. انسان په خپل انداز کې الله رب العزت پیدا کړل او دغه انسان ته الله تعالی فرمایي چې اے انسان د هغه کریم رب نه چې کوم ته څه شي په دوکه کې اچولې چې ته پیدا کړې او تعالی چې خپل شکل صورت دای درکړل او خپل انسان چې ته چې د غوخینه او ډوکونه او دا شانتي دا چې د وینونه
دا جسم څومره ښکلی جسم الله تعالی درکړلی او ته چې کوم دی زما نافرماني نه سما چې نافرمانیه نه کوي اطاعت نه کوي څنګه چې حدیث قدسي کې الله رب فرمایي ای انسانه ته چې کوم دی هغه وخت ځان ته یاد کا لا لک سن تقطع ستا غاښونه هغې به چې څه شی ماتولی نه شو څه شی به یې خوړی نه شو ولا لک ید تبطش او نه ستا لاسونه هغې چې څه شی نسلی شو په هغې کې څه طاقت نه ولا لک رجل تمشي نه چې ستا اخپو کار کو چې ته په هغې باندې خپل ضرورت پسې تلی وې خپل ضرورت هېڅ څه کار دې نه شو کولی خپل حاجت دا دې نه شو پوره کولی او جعلت لک حنانا فی صدر ابویک او ستا مور پلار په زړونو کې چې کوم دی هغو په زړونو کې ما ستا لپاره بېقراري واچوله هغه چې کوم دی تا باندې به څومره خفه کېدو لا یشبعان حتی تأکله هغه پورې به چې هغوی هغه پورې به هغو څه خوراک کاک نه کو تر څو پورې به چې کوم دی تا څه خوړلی نه ولا ینامان حتی ترقده او هغې پورې به ستا مور پلار دا وده کېده نه تر څو پورې به چې ته نه وي وده شوی په آرام سره نو هله هغې نه به چې هغه وده کېده دغه مور پلار په زړه کې چې چا محبت اچولی و دغې الله رب العزت هغه په مور پلار وي دا ما ستا لپاره چې په وړوکوالي کې دا مې چې کوم دی دا مقرر کړي او هغو به چې کوم دی ستا لپاره به خوراک او څښاک بندوبست به یې کو هر څه به چې کوم دی خپل آرام به یې پرېښو او ستا لپاره به چې کوشش کو الله رب العزت فرمایي چې ستا لپاره ما چې کوم دی دوه چې نرم رګونه دا مې ستا لپاره جاري کړو او داسې هغه سړځی کې چې کوم دی هغه غذا هغه ګرمه او په ګرمۍ کې یخه موافقو هغه غذا مې ستا لپاره چې کوم دی هغه جاري کړه او تا چې هېڅ شی نه شو خوړی په هغې وخت کې چې کوم دی ستا لپاره ما چې نرمه غذا دا مې چې ستا لپاره جاری کړه نو هغه خپل رب چې پیژنده پکار دی الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك نو موږ له دغه خپل وړوکوالي ته کاته پکار دی او دا ټول کائنات ته نظام ته کاته پکار دی دا هر څه الله رب العزت پیدا کړلی هغې رب ته چې موږ سجده ولګو هغې رب چې موږ اطاعت وکړو د هغه ته چې کوم دی موږ شکر ادا کړو او د ګناهونو چې موږ توبې وباسو او د بې حیا د کارونو ځان خپل ځان بچ کو زنانه هغه هم چې کوم دی ځان د ګناهونو نه بچ کي او بې پردګۍ نه او دا شان کوم دی نافرمانونه هغې نه هم چې ځان بچ کي د هغې رب چې هغه اطاعت والا جوړ شو هغه رب هغه چې کوم دی موږ تاسو باندې څه فرض کړي هغه چې موږ زکات چا باندې فرض دي روجې دا روجې نسل زکات ورکول او دغه شانتې چا سره مالی حج یې وس کېږي حج کول دغه شانتې مونځ چې کوم دی پابندۍ سره کول په خپلم او نور ته هم چې د دعوت ورکول دغه الله رب العزت دا ټول کائنات چې موږ تاسو لپاره او موږ خپل عبادت لپاره پیدا کړي نو هغه خپل رب هغه وپېژنو چې هغه رب دا دومره کائنات ځمکه اسمان دا هر څه چې کوم دی زموږ ستاسو فایدې لپاره پیدا کړي نو الله تعالی نه څوک ویریږي او یو اوښکه چې کوم دی د هغه سترګو نه تویه شي نو الله رب العزت دغه اوښکه چې ډېر زیاته خوښه ده کومه چې د الله تعالی د یېرې نه د سترګو نه راوځي او په دې باندې ځمکه هم چې ډېره خوشحالېږي څلوېښت ورځې هم باران وشي لیکن هغې باندې چې ځمکه دومره نه خوشحالېږي دومره نه یخېږي څومره چې د چا سترګې نه یو څاڅکی د الله تعالی د یېرې نه وبهیږي او په ځمکه باندې ولګي نو الله رب العزت چې هغه ته څاڅکی ډېر زیات خوښ دی او دا ځمکه چې په هغې باندې ډېره زیاته خوشحالېږي نو ځکه چې دا ځمکه او دا کم ځایونه چې چا نیک کار کړي هغه به قیامت پر ورځ ګواهي ورکوي او چا پې څه نافرماني کړي نو هغه نافرماني هغې چې وبال هغه به دته په دنیا کې هم میلاویږي او آخرت کې هم چې کوم دی هغه وبال به چې دته میلاویږي نو موږ هر وخت کې خپل ځان چې کوم دی د عبادت لپاره ذکر اذکار لپاره تلاوت لپاره چې ځان روزګار کړو موږ چې ګورو چې ډېر داسې کوم دی خلک دی چې هغه صرف چې کوم دی په روژه کې یو روژه کې او بل روژه کې صرف قرآن شریف راواخلي او ذکر اذکار چې توفیق چاته میلاو شي چاته نه څوک به ختم هم ونه کړي په هغه روژه کې هم ختم ونه کړي دا قرآن شریف چې دا صرف د روژې لپاره نه دی چې یو روژه او بل روژه به سړی راخلي نه هر روز چې کوم دی تا 15 منټه دې لپاره وباسل په 24 غنټو کې 15 منټه تا تلاوت لپاره وباسل څومره لوی خبر ده دغه باندې الله تعالی زیات خوشحاليږي په کور کې برکتونه راځي شیطان چې کوم دی زغلي الله تعالی خوشحاليږي الله تعالی ته چې خپل توجه سره غوږیږي خپل کلام ته نو موږ تاسو خپل رب راضي کولو والا هغه اعمال کو
که چېرې موږ تاسو په خپل مرضۍ باندې چلیږو ځمکې باندې نافرماني کوو نو هغه ځمکه دغې کورونو کې په دغې علاقه کې چېرته چې خیرونه او برکتونه دا نشي راتلی هغې ته به دغه شان طوفانونه او دغه شان کوم دی عذابونه او قسمه قسم چې کوم دی قسمه قسم مرضونه دا به چې راځي چا په وهم ګمان کې هم نه داسې داسې مصیبتونه دا به هغې طرف ته رارواني نو هغه عذاب نه بچاو لپاره دقه یوه لار ده چې موږ خپل رب چې کوم دی هغه راضي کړو خپل ناسته ولاړه دا چې کوم دی د الله تعالی په احکاماتو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې کو او دغه شانتې که غم یا که خادي په دواړو کې چې خپل رب راضي کو غم کې هغې کوم چې موږ تاسو سوچ وکړو چې هغه غم زموږ ستاسو په څه طریقه باندې خادي چې زموږ ستاسو په څه طریقه باندې که په هغې کې چې کوم دی واړه سندرې وي یا چې ډولکي او ګډا به کوي نو دغه ځمکه به چې قیامت پر ورځ ګواهي ورکوي او دغه ځمکه چې هغه به دغه نه چې دغه وبال به په ده باندې دنیا کې او په آخرت کې هم د هغې وبال په ده باندې راځي دغه چې الله تعالی په احکاماتو مطابق چې کوم دی خپل رب راضي کول که هغه واده یي که هغه کویدنې که هغه هره خوشحالي په هغې کې چې خپل رب راضي کول او خپل رب اطاعت کول دا نه چې دی به وړې جنکۍ دی به چې خوشحاله شي نه د دې خوشحالۍ هغه چې کوم دی هغه طریقو باندې خوشحالي کوم چې د الله تعالی رسول موږ تاسو ته پرېښي دي هغه طریقې چې کوم دی هغه د خوشحالو طریقې دنیا کې او د آخرت هم د خوشحالو ذریعه هغه دغه ده دا ټول کائنات ځمکه اسمان دا ټول الله تعالی پیدا کړلی او د دې پیدا کوونکی ذات الله تعالی دی دنیا کې انسان له مهلت ورکړلی چې آخرت پورې چې دی چې څه کوي دنیا کې به کوي او آخرت کې به چې د هغې نیکي او بدي دا به هر څه هغه ته دته میلاویږي یونس علیه السلام په باره کې راځي وایي کله چې د ده قوم نافرماني وکړه او دی خپل قوم نه لاړ ووتو او مئی ګیډې ته لاړه هغه اوږده واقعه ده او بیا کله چې مئی واپس چې رارتاو کو او د هغې نه وروستو چې کوم دی چې بیا راغی وچې ته نو الله رب العزت دته ووي چې ستا قوم چې کوم دی توبه وباسله او ته لاړ شه خپل قوم پسې لاړ شه هغو توبه وباسله ما د هغو توبه قبول وکړله عذاب مې پې نه دی راوستی نو په لارې روان دی په لارې چې کوم دی یو کولال دای مخې له راغی هغه لګیا دی منګي او دا لوښي دا جوړې باغې د خاورو نه نو الله رب العزت یونس علیه السلام ته ووي چې دې کولال ته ووایه چې دی چې کوم دی یو منګی چې دا مات کي نو هغه یونس علیه السلام هغې منګي چې جوړې هغه ته ووي چې ته چې یو منګی مات که نو هغې ولې چې منګی مات کړم دا خو ما جوړ کړلی او دې باندې ما محنت کړلی کوشش مې کړلی د خاورو نه مې چې جوړ کړلی هسې چې وچ په وچه زه چې دا مات کړمه نو یونس علیه السلام ووی یا الله تعالی دی خو چې کوم دی ماتولو ته تیار نه دی نو الله رب العزت ارشاد وفرمایو ای موسی علیه السلام دا ټول کائنات دا مخلوقات دا ټول ما پیدا کړلی او دا یو کس چې کوم دی خپل هغه خاورې هغه منګی هغې ماتولو ته تیار نه دی دا ټول مخلوقات چې ما پیدا کړلی نو دیو چې څنګه چې کوم دی دیو له عذاب ورکړمه ته چې ته وایې دیو نافرمانه دي او دیو له چې عذاب ورکړه ختم یې کړه نو زه به څنګه چې یو دیو چې داسې چې کوم دی هلاک کړمه الله رب العزت دومره چې کوم دی غفور رحیم او شفیق او مهربانه دی چې خپل بندګانو باندې چې هغه چې دومره زیات شفقت کوونکی دی چې هغه په شانتې شفقت کوونکی د هغه په شانتې مهربانه څوک نشته هغه الله رب العزت دا ټول څیزونه پیدا کړلي او دا ټول څیزونه زموږ ستاسو فایدې لپاره او دا ټول چې څومره موږ تاسو په نظر راځي څومره انسان چې هغه میوې خوري او میوونه دته چې جسمانی څومره فایدې دته میلاویږي دا شانتې موږ تاسو د میوو ته وګورو میوې الله رب العزت په پردو کې بندي کړلي که څومره یو شی ښه قیمتي شی دی نو هغه چې دومره زیات کلک دغه کې چې لپاس سرمن پرې راوستی لکه چغزی شوه بادام شو هغه څومره کلک چې الله رب العزت پرې سرمن لپاس راوستی اډوکې په شانتې او دغه شانتې چغزی شوې او یا دغه شانتې نورې میوې شوې لپاس چې کیله شوه لپاس به الله تعالی پوستک چې راخېجوللی که چېرې دغه ته لر شي داسې هېڅ څوک نه کوي چې هغه لپاسه پوستک چې هغه ځان ته پرېږدي هغه وخوري او هغه پکې چې هغه کیلی یا چې کوم دی پکې هغه مغز وي د هغې چغزه یا د بادام هغه ارتاو کړي هغه هېڅوک نه ارتاوي هغه پوستک چې ارتاوي هغه مغز دا خوري
دغه شان کوم دی انسان الله رب العزت پیدا کړل ټولو کې زیات قیمتي هغه انسان دی او انسان هغه چې الله رب العزت ډیر زیات خوښ دی او ډیر په ښکلې طریقې سره چې کوم دی انسان پیدا کړل نو زنانه هغه چې کوم دی که په پرده کې اوسېږي نو پرده کې چې کوم دی دیو قیمتي او څومره قیمتي څه دي هغه چې هغه الهغې نه هغه بچ پاتې کېږي چې هغه په پرده کې هغه پټي نو کله چې سره زر دي سپین زر دي هغه څو ښکاره کې یا روپۍ دي هغه خلک تختی او هر څه چې کوم دی تالان کوي نو زنانو لپاره الله رب العزت پرده دا چې فرض کړله پرده کې اوسېږي دیو چې دنیا به هم ښایسته وي آخرت به هم ښایسته وي او دغه شان کوم دی اولاد د هغو به هم ښه تربیت کوي اولاد د هغې ښه تربیت هغه د مور سره دی مور چې هغه ښه تربیت وکړي او په خپل هم چې دین زده کړي خپل اولاد ته هغوی ته هم چې کوم دی دین وښیي نو دغه دین چې کوم دی هغه د دوی لپاره به د دنیا او د آخرت چې کوم دی هغه د نجات سبب ګرځي او د دنیا او د آخرت د خوشحالو سبب به ګرځي ځکه چې اولاد هغه مور او پلار نه طریقې زده کوي دغه شان کوم دی کور مشرانو طریقې زده کوي کور مشران هغه چې مونځ اودس نه کوي هغه چې د قرآن شریف تلاوت نه کوي دغه شان کوم دی ذکر اذکار نه کوي او نیک کارونه نه کوي هغه اثرات چې کوم دی هغه ماشومانو ته منتقل کیږي او دغه شانتې نور کشرانو ته چې منتقل کیږي نو دی وجې کوم دی په خپل هم چې ښه کارونه کول او دغه شانتې هر یو کار هغې کې چې کوم دی د الله تعالی احکامات نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دا ژوندی کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره چې څه طریقې چې هر یو طریقه هغه موږ تاسو ته ښودله زنانو هغو هم چې کوم دی څومره محنتونه او مشقتونه کړلي او تکلیفونه برداشت کړلي دا دین یې زده کړلی او دین یې چې بیا په ټول دنیا کې خور کړلی او دغه شان کوم دی درجې ته الله تعالی په دنیا کې مور کړلي په آخرت کې مور کړلي رابعه بصریه دا چې کوم دی یو زنانه دا تېره شوې ده چې ډېره چې کوم دی بزرګ او ډېره چې د الله تعالی ولیا دا چې ډېره لوی درجې والا د الله تعالی ډېره زیاته خوښه وه د دې زنانه چې هغه موږ تاسو ګورو چې کم زنانه هغه ښه خاندان والی او مال دولت سره ډېري او دا شان کم دی ډېر شي صفات یې پکې نو موږ تاسو یې دا زنانه چې دا غټ خاندان والا ده اوچتې درجې والا ده او کمې زنانه هغه چې کم دی رنګ هم صحیح نه مال دولت سره هم نه او دغه شان کم دی هغه خاندان هم صحیح نه او هغه زنانه هغه چې هېڅ درجه له څوک نه ورکوي دا رابعه بصریه د دې باره کې راځي دا چې کوم دی دا یو حبش چې کوم دی هغه د رنګ نه چې ډېر زیات تک توري دا یو حبشي و او دغه شانتې دا غلامه وه د دې چې پلار دغه ټول چې غلامانو دا چې غلام هم وه او غلام څه چې څه روپۍ پیسې هم نه او اولاد به هم نه کېدو او خاون هغه چې کوم دی هغه چې ډېر زر چې هغه وفات شو او چې په ځوانۍ کې خاون چې هغه د دې وفات شو د دې باره کې راځي دی به الله تعالی چې دومره لوی عبادت کو ډېر زیات به عبادت کو چې لوی درجې لوی اولیاء لوی چې د الله تعالی ولیان هغه به چې هغه به د عبادت ته ځورېدو او د دې ذکر اذکار ته او د دې چې کوم دی ټوله شپه دی به ټوله شپه چې د الله تعالی عبادت کو او الله تعالی به یادو الله تعالی ته به جړه او فریاد کول او دغه چې کوم دی دغه زنانه وایي چې کله د دې خاوند چې کوم دی هغه وفات شو نو حسن بصري دام چې کوم دی یو ډېر لوی عالم دی ډېر غټ چې محدث او مجاهد او ډېر لوی چې عالم دی راغی او دغه رابعه بصریه ته وی چې زه چې کوم دی تا سره نکاح کول غواړم نو دوی ته ووی چې زما یو څلور سوالونه دي که هغې جواب دې راله راکړو نو زه به چې ستا خبره بیا ومنم یو دا چې زه جنتي یم او که دوزخي یم نو هغه ته وایي ما ته خو دې پته نشته چې ته جنتي او که دوزخي او دویم دا چې اعمالنامه کله چې الله تعالی ورکوي نو ماله په ښي لاس کې راکوي که په چپ لاس کې به راکوي نو هغې ما ته خو دې هم پته نشته او دریم دا چې په پولیس رات باندې به زه ځمه نو زه به په پولیس رات باندې پورې وځمه او که کته به تېر تاوېږم نو هغه ته ما ته هم د دې پته نشته او څلورم دا چې زما خاتمه چې کوم دی دا په ایمان باندې کېږي که بغیر د ایمان نه نو هغه ته وایي زما ته دې پته نشته وي زه دې څلورو سوالونه چې زه اوزګاره نه یم زه چې کوم دی ما خپل رب عبادت ته چې هغه دغې سوالونو تیاری کوم دغې تیاری لپاره چې زه لګیا یم دغه شان کوم دی هغې باره کې راځي
چې ټوله شپه به الله تعالی ته جړا او فریاد کول او جړا به کول او منځونه به کول او دغه شانته الله تعالی به دعاګانې غوښتي او توبه به وباسلې. کله چې د دې د وفات ټیم نږدې شو نو دې چې کوم دی دا چاته ووي چې کم خوا کې ورسره نورې زنانه به وي هغوی ته ووي چې ما د شپې چې کوم دی یو څو کسان راوغواړه او بس چې ما مې جنازه وکړي او زه یو بوج یم په ځمکه باندې چې دغه بوج چې کوم دی هغه لرې کړې زره او زره چې خښه کړئ. دغه شانتې کله چې دا وفات شوه نو چا په خوب کې ویله چې رابعه بصریه څنګه چلو شو. دوی ته ووي کله چې زه په قبر کې کېښومه نو هلته کې منکر نکیر دا دوه فرشتې دي هغه تپوسونه کوي. هغه فرشتې راغلې ما ته ووي چې من ربکې ستا رب چې کوم دی څوک دی؟ ما ته ووي چې سبحان الله 40 کال وشو ځمکې له پاسه چې زه ما خپل رب چېرته یار کړی دی او اوس چې کوم دی 3 فوټه ځمکې ته کته رالمه نو اوس به چې کوم دی زه څنګه چې کوم دی خپل رب یار کړمه. نو هغه منکر نکیر چې یو بل ته وکاته او وایي چې د دې نه به چې موږ نور څه تپوس وکړو دغه شان کوم دی وی واپس لاړو. دا هغه رابعه بصریه چې دغه چې کوم دی څومره لوی درجه دې چې کوم دی حاصله کړه دا په څه معنی د شپې بچی عبادت کو او د ورځې بچی روجې نسلي د الله تعالی ذکر اذکار به کو الله تعالی ته به جړه فریادونه کول. دا په دې معنی نه چې دا چې کوم دی بې حیا وه یا چې کوم دی سندرې به اورېدې یا به چې کوم دی د الله تعالی نافرماني کول نه د الله تعالی چې اطاعت او د الله تعالی اطاعت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دا چې کوم دی په خپل ژوندګۍ کې راوستې وي. نو الله تعالی دومره لوی درجه او دومره لوی چې کوم دی عہده دا الله تعالی ورکړو. دغه چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې ټولو کې زیات عزت والا هغه څوک دی چې څوک د الله تعالی نه یریږي هغه الله تعالی نه یریدونکې هغه د الله تعالی زیات خوښ دی. نو هغه خپل رب چې موږ وپېژنو او د هغې رب اطاعت چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو مې څومره زیات خفه کېدو. انسان سوچ وکړي هیڅ یو پلار هغه به د اولاد لپاره چې 30 کاله دا به چې چېرته جړا ونه کړي نه به چې یو مور خپل اولاد لپاره چې 30 کاله جړا وکړي چې یا الله تعالی زما د اولاد چې دا ښه کړي زما اولاد چې دنیا او آخرت ښه کړي. نه یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم 30 کاله چې کوم زموږ ستاسو لپاره جړاګانې کړلي. یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره 30 کاله دا چې لړزېدل او تکلیفونه برداشت کړلي جړاګانې او فریادونه کړلي د الله تعالی غوښتل چې یا الله تعالی زما امت یا الله تعالی زما امت د هغې به چې څه کېږي د خپل امت چې کوم دی زموږ ستاسو سره فکر و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکې نه به وایي د غم چې کوم دی داسې یو اواز راووته لکه څنګه چې د کټوی هغه خوټ کېږي هغه د خوټکار هغه اواز هغه به چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه هغه به راوته امت باندې به دومره خفه کېده او شپه ورځ به الله تعالی ته چې جړاګانې او فریادونه کول. طایف هغه چې هغه نظاره هغه ټول کائنات لیدله څومره تکلیف هغه دشمن چې هغه هم چې کوم دی هغه لګیا د ده په مرګ پسې لګېدل لیکن هغه تکلیف کې چې ویلو نو هغه ول چې په خپل لاس باندې هغه کور چې هغه ماتې او لیږي او قسم ول ورکوي چې دا به خامخا خوري. نن موږ تاسو سوچ وکړو چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې هغه مبارکې طریقې زموږ د کورونو روانې دي که هغه چې کوم دی په هر صورت کې شیطان چې کوم دی څومره کوشش موږ تاسو منې کوي هر چا چې کوم دی دغه بې حیا څیزونه موبایل شوې او دغه شان کوم دی دا ټیویان شو دا ټول څیزونه خلکو راوړلي او دغه ګوري او دغه شان کوم دی الله تعالی نافرماني پکې کوي. دغه شان دي که ودونه دي هغه ودونه کې چې الله تعالی نافرماني کېږي او دغه ځمکه دا به قیامت پر ورځ ګواهي ورکوي. نو هغه د ودونو کې کویدنو کې د الله تعالی نافرمانی ده وړو کې وشي هغې کې د الله تعالی نافرمانی ده. دغه شان کوم دی چې څه طریقه کې د خوشحالۍ څه طریقه راځي فوراً چې کوم دی موږ خپل رب خفه کوو او خپل هغه دشمن هغه شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا هغه خپل دشمن هغه خوشحالو او خپل رب چې دا ټول کائنات زموږ ستاسو لپاره پیدا کړلی هغه چې هغه خپل رب هغه خفه کوو. موږ له سوچ کول پکار دی چې الله رب العزت هغه چې کوم دی زموږ ستاسو سره هر ټایم کې موجود دی. یو سړی مړ شي نو پلار چېرته دا نه کوي چې خپل زوی به ځای هغه قبر ته لاړ شي چې دی د قبر ته نه ځي زه به د قبر ته لاړ شم. نه زوی دا چل کوي چې زه خپل مور پلار په ځای بچې یا د خپل خور یا د خپل ورور په ځای به زه قبر ته لاړ شم.
د قبر ته مو بوځئ او د دې نه دي نه، دا هېڅ چا نه دي کړي. هغه ټایم کې خپل هغه خویندې وروڼه هر څه چې کوم دی خپل ځان چې هغه جدایي اختیار کړي او د هغه نه لرې شي، دغه شانتې هغه ټایم کې زموږ ستاسو څوک یي اوس هم زموږ سره الله تعالی موجود دی، په هغې وخت کې هم الله تعالی موجود دی، قبر کې هم الله تعالی موجود دی، قیامت پر ورځ هم الله تعالی. نو هغه خپل رب چې هغه په خوشحالو کې هم خوشحاله کو او خپل هر یو کار کې خپل رب چې کوم دی هغه خوشحاله کو. نو هغه الله تعالی چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې زیاتې محبوبې دي، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې هغه موږ تاسو په خپله زندګۍ کې راولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه منم خوشحالیانې راغلي، هغه په څه طریقې سره کړلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا په ټولو لورانو کې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ډېر زیاته خوښه وه. خپلو لورانو کې فاطمه الزهرا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته خوښه وه. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نکاح او د هغې رخصتي څنګه طریقې سره کړله موږ څه سوچ وکړو. او دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها باره کې راځي کله چې قیامت ورځي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا په پل صراط باندې پوروځي، یو اعلان به وشي ټول چې په محشر کې قیامت پر به څومره مخلوق چې کوم راجمعي هغه ټولو ته به اعلان وشي چې تاسو ټول چې کوم نظرونه ښکته کوئ. فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم هغه چې په پل صراط باندې پوروځي تاسو خپل نظرونه ښکته کوئ. دومره اوچته درجه ده. تاسو سوچ وکړئ چې قیامت پر ورځ به دا چې پل صراط باندې پوروځي نو ټول خلک به چې کوم دی نظرونه ښکته کړي چې دا چې کوم دی په پردې سره په پل صراط باندې پوروځي. دومره د الله تعالی چې هم زیاته خوښه ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې څومره خوښه ده. او دغه شانتې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې دا واده کوله نو او د دې رخصتي کوله هغه به څه طریقې سره کړله موږ تاسو کوم دی سوچ وکړو چې دغه طریقې زموږ ستاسو کوم دی د کامیابۍ طریقې دي. کله چې وایي دا رخصتوله نو دا وایي د ځان خبر نه کور کې وه نو دغه شانتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زنانه ام ایمن، دا ام ایمن هغې بس کوم دی څوک یې ولېږو چې ته لاړه شه هغې ته ووایه چې دلته کې راشي. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور چې کوم دی خورزه وه یا ویره وه، د مور ویره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې سره چې ډېر زیاته مینه کوله، ولې د مور په شانتې درجه وه او د مور په شانتې چې په درجه کې په نظر کې به ورته کاته. نو د دې بس چې کوم دی یو زنانه یې ولېږله او دا راله چې کله راله نو دې ام ایمن ته یې ووی چې دا فاطمه رضی الله تعالی عنها دا علی رضی الله تعالی عنه کره بوځه او هغو ته ووایه چې ماسوتن وروسته زما انتظار وکړي زه به راځم. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور هغه لور چې هغه چې د ټولو زنانو سردار ده او ټولو کې اول به چې کوم دی دا جنت ته داخلیږي او پل صراط باندې چې پروزي ټوله دنیا دا څومره مخلوق چې د آدم علیه السلام نه والا قیامت ته پورې دي به نظرونه ښکته کړي. دومره عزت او دومره درجه ده. نو کله چې دې رخصتي کې دغه شانتې په کور کې وه او ام ایمن راله د لاس نه یې ونسله او نه کپړې بدلول نه څه او لاړه او چې بوتله هلته کې علي رضی الله تعالی عنه دروازې وټکوله هغه راووته. چې کله راووته ام ایمن ورته ووي چې دا ستا امانت دی هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا درلېږله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووي چې زه ماسخوتن وروستو زه به راځم زما انتظار وکړئ. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لور چې هغې څومره لویه درجه ده هغې چې رخصتي څومره سیده ساده طریقې سره څومره ساده طریقې سره چې کومې رخصتي وکړه نه پکې څه نه څه دومره اسانه او څومره اسانه طریقې سره څومره ساده طریقې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې لور د هغې لور چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټولو لورانو کې زیاته خوښه وه. هغې چې کوم دی په هغې وخت کې 9 میندې هم ژوندی وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې دا ژوندی وي، په هغې کې یوې ته هم ونه وي. ام ایمن هغه راله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها لاس نه یې ونسله هغه یې بوتله. دغه شانتې سیده ساده طریقې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو دا طریقې ښودلې. یو پیر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه بیماره شوه. چې کله بیماره شوه نو علي رضی الله تعالی عنه نو چېرته څه کار باندې تللی و، د دې یوه خادمه وه وینځه وه خادمه
هغې ته ووي چې ما چې کوم دی علم بابا علي رضی الله عنه چې کله راشي نو هغه ته ووایه چې ما غسل کړلی او زما چې کوم دی بیا لامبول ته ضرورت نشته او زما کفن دفن دا دې وکړي. دا شان کوم دی دومره حیاداره وه چې ډېره زیاته حیاداره وه. کله چې وفات کېده هغې وخت کې چې کوم دی اسما بنت عمیس دې ته یې ووی چې کله زما جنازه وځي نو تاسو چې داسې کار وکئ چې ما باندې څه داسې پرده واچوئ او داسې چې زما دا لاس چې کوم دی پټ کئ چې زما جسم چې کوم دی هغه څوک وینني. چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لور چې کوم دی هغه دومره دنګه وه، چیته وه، نری وه، پیرنه وه چې زما د جسم چې کوم دی هغه مرګ نه وروسته هم چې دومره حیا کوي. نو هغې ته ووی موږ چې کوم دی حبشې ته هجرت شوی و، په هغې ځای کې ما ویل دو چې کله به څوک مړ شو نو هغه مړي له پاسه به چې کوم دی له پاسه داسې لښتې کېښوي او اوچتې غوندې کراماتې لښتې به یې کېښوي او له پاسه به یو لرګی دغه کو لکه څنګه چې نن سبا جنازې کټونه یې هغې له پاسه چې داسې هغه اوچت غوندې کې لرګي جوړ کړي او په هغې به چې وي څادر غوړلی وي هغه شانتې کوم دی هغه دغه شانتې جنازه هغه یې وکړه چې چا نظر چې په ما باندې ونه لګي دومره چې په دې کې حیا وه. دغه شانتې مهر مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څومره مهر چې کوم دی دا کمی دومره چې کوم دی هغه زیات خیرونه او برکتونه والا نکاح. نو مهر چې دا هغه جنۍ قیمت نه قیمت د انسان چې کوم دی هغه نشي پوره کېدی. د یو انسان قیمت دا نشي پوره کېدی. دا خو یو علامت دی، د دې علامت دی چې د دې خرچه دا خرچه خوراک لباس دا ټول چې د دې په خاوند باندې دي. هغه خاوند هغه به راځي او د دې خرچه خوراک او هغه به چې کوم دی هر څه چې څومره د دې خرچ خوراک لباس د څه ضرورت وي هغه ضرورت یې هغه به ګټي او دې له به راوړي. دا زنانه دا په خپله چې کوم دی ګټل او روپۍ ګټل دا به نه کوي. دا به چې کوم دی هغه خاوند هغه به له ګټي او راوړي به او دا به چې کوم دی خپل عبادت او د خاوند اطاعت د خپل رب اطاعت دا به کوي. نو دغه شانتې مهر دا چې کوم دی څومره کمی دومره چې د خیرونه او برکتونه دي په هغې کې. او دغه شانتې زنانه بعضې خلک دی چې زنانه یا هغوی چې کوم دی په میراث کې حصه نه ورکوي. نو په میراث کې حصه نه ورکول دام ګناه دی. په څه طریقې سره چې کوم دی د خویندو نه یا د زنانو نه هغه حصه چې کوم دی هغه دغه کې یو موږ تاسو به اختر شو قدرې درلېږو دغه اختر شو قدرې چې ستا میراث دی. نه، دا الله رب العزت میراث په قرآن شریف کې چې دی هغه مقرر کړلی او څوک چې میراث زنانو له نه ورکوي دغه چې کوم دی په دې باندې ډېر زیات ګناهګار دی. او دې باندې چې پردی مال هغه چې دی ځان ته راکاږي او خپل اولاد ته پردی مال پرېږدي د دې تپوس به الله رب العزت دنه دنیا کې هم دغې سزا درته میلاویږي او په آخرت کې هم دنه تپوس کوي. دې وجې چې خپل ځان چې کوم دی هغه نه ختمېدونکې زندګي هغه قبر را روان دی موږ تاسو پسې حشر او پل صراط دغه شان ځنکدن دا سخت دی. دا قبر دا چې موږ تاسو د خاورې یو ډیری ونه ګڼو چې دا د خاورې یو ډیری دی، دا د جنت د باغونو نه یو باغ دی یا د جهنم د کندونه یو کنده ده. څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې القبر روض من ریاض الجنه او حفر من حفر النیران. دا د الله تعالی احکامات نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دا چې په موږ کې راشي په ټول عالم کې راشي دغه لپاره چې دغه مهنت ته چې موږ تاسو مهنت وکړو کوشش وکړو. دنیا یو کار هغه بغیر د مهنت نه هغه نه راځي. نو دغه شانتې دین دام بغیر د مهنت نه دام بغیر چې کوم دی کوشش نه بغیر د تکلیفونو نه د دې نه چې نشي راتلی. اسلام دا چې کوم دی زموږ ستاسو په زندګۍ کې راځي دې لپاره به چې کوم دی مهنت کول غواړي. دغه دین لپاره چې کوم دی زنانو قربانیانې ورکړلي نارینه هم قربانیانې ورکړلي. دا ښکلی دین الله تعالی موږ تاسو چې مقرر کړلی دغه دین راته نصیب کړلی. نور مذهبونه وګورئ نور چې کوم دی کافران او انګریزان دا اوس څنګه طریقې سره ژوند دی. هغه زنانه هغه چې کوم دی هغې زنانه ته چې کوم دی هېڅ حقوق چې هغه نه میلاویږي. د هغې هغه غریب ځان لګي په خپله مزدوري کوي او په خپله چې کوم دی خوري او څکي او دغه شان کوم دی هغه زندګي هغه د بې حیایي زندګي هغه ژوند هغه تیری. اسلام کې الله رب العزت څومره چې عزتونه ورکړلي مور د هغې څومره درجه ده
د خور څومره درجه ده او د لور څومره درجه ده، دغه شان کوم دی د ټبر دغه څومره درجه الله رب العزت دا ټول حقونه چې بیان کړلی چې مور دومره حق ته او د ټبر دومره حق ته، د خاوند دومره حق ته، د اولاد دومره حق ته او دغه شان کوم دی د پلار دومره حق ته، دا ټول حقونه چې موږ تاسو شریعت کې دا بیان شوي دي. نور مذهبونه او نور چې خلق هندوان هغې کې دغه شنو نشته، هغه چې څنګه ځان له ژوند تېرې خپل هغه ضرورت پوره کوي او دا شان کوم دی خپل هغه چې څه هغوی زړه غواړي هغه کوي، هغه چې بیا هغه زنانه هغه هم دا شان دی بیا جاړي، نه چې اولاد معلومي، نه خاوند معلومي، نه چې کوم دی هغه مور او پلاري، هېڅ څوک هم نه وي. هکه ځان له ګټي جو خوري، هکه نه ګټي جو دا شانتې لوږې نه بیا مري. ډېر مخلوق چې ډېر واقعات داسې دي چې دا شانتې ځان له کورونو کې پاتې کېږي، هغه کورونو کې مرګ راشي، هغه کورونو کې څوک د خخول هم نه وي، نس چاته څه پته لګي، هغه کورونو کې هغه شانتې هډوکي خاورې شي او چنجي وخوري او دا شانتې ژوندی او بلکل روغه موټی او څوک د خخولو چې هغه بیا نه وي. نو هغه شانتې دغه شانتې اوس موږ به څومره تکلیف کوو. الله رب دومره ښکلی دین دا موږ تاسو چې پیدا دغه دین کې دغه اسلام کې موږ تاسو پیدا کړي یو، نو هغې چې د دې قدر وکړو او خپل رب چې هغه راضي کړو او نیک کارونه د هغې طرف ته چې کوم دی متوجه شو. هر وخت کې که هغه خواښي، که هغه انګوري، که هغه لور ده او که هغه خوري، هر یو نارینه او زنانه هغو ته چې هر وخت کې چې څه احکامات دي د الله تعالی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه طریقې دي، هغه طریقې موږ چې ژوندی کړو او خپل زندګو کې راولو. دغه دین لپاره چې کوم دی زنانهو څومره تکلیفونه برداشت کړلي. دا شانتې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په باره کې راځي، حجاج بن یوسف د چې کوم دی د ده محاصره وکړه، دی راګیر کو او دی وجې نو د ده سره چې صرف 18 کسانو او د ده نه چې 3000 لشکر 3000 کسان چې دا د ده نه چاپېره دي او دی راغی خپلې مور ته یې وی چې زما دشمن حجاج بن یوسف هغه چې ما ته صلح ویلې چې که صلح کوي نو ته بچ شې، که صلح نه کوي زه چې بیا تا پرېږدم نه. نو ده خپلې مور ته ووي، اسما بنت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه لور وه، هغه ته یې ووي چې خپلې مور ته چې څه چل وکړم. نو مور ته ووي چې بچیا که ته جنګ کړی، جهاد دې کړی او د الله تعالی رضا لپاره دې کړی نو دقه شانتې ته کوه، او که دنیا لپاره دې کړی نو بیا چې ته به دنیا کې چې تباه برباد شوې او ته چې کوم دی هېڅ کار دې ونه کو، او که د الله تعالی په نوم باندې لګیای او الله تعالی رضا لپاره لګیای نو بیا چې دې پروا مه کوه چې تعالی مرګ مخې درځي که هر څه درځي. بیا عبدالله بن زبیر رضی الله عنه ووي چې ښه بیا خو چې کوم دی موږ چې زه بیا چې زه توره اخلم او اخره ملاقات ته دا وکړه او جو بس لاړم. نو کله چې وایي د خپلې مور چې ځان ته نږدې کو نو د په جسم باندې چې لاس و په هغه وخت کې دې نظر هم چې وایي کمزوری شو، خپل زوی ته وایي چې ستا په جسم باندې داسې ده، وایي دا زیره ده، زیره هغه اوس باندې هغه لباس چې وایي دا هغه جنګي لباس دی، دا مې اغوستی دی. نو ده ته وایي چې دا دې ولې اغوستی دی؟ زبیر رضی الله عنه ته وایي چې دا مې ځکه اغوستی دی چې کېدی شي زما دشمن چې کوم دی هغه ما شهید کړي او بیا مې ټوکړې ټوکړې کړي، د هغې وجې مې دا اغوستی چې ما ته نور نقصان راونسوي، جسم نه چې هغه راله ټوکړې ټوکړې نه کړي. نو خپلې مور ته ووایي، اسما رضی الله عنها ته ووایي وی کله چې سړی بیزا حلاله کړي نو که بیا ته وړه وړه کوي هغې ته بیا هېڅ تکلیف نه میلاویږي. نو دغه شان دا زیره چې کوم دی دا جنګي لباس دا چې ته لرې که او دغه شان چې جنګېږه نو هغه شان دی وایي دی وجنګېده. ماښامه پورې چې کوم دی دي 18 کسانو هغه چې 3000 کسانو او د الله تعالی رضا لپاره ښه چې کوم دی هغه وجنګېده او تر دې پورې چې څه کسان چې کوم دی هغه اوچت ځای ته وخاته او د منې ګټې راتاوې کړې، په ګټه ووي شو، هغې مې د سر چې کوم دی هغه وینې شو، هغې نه د ده په جسم باندې وینې وبهېدې او ده چې کوم دی دا ووي چې موږ چې کوم دی د الله تعالی رضا لپاره خپل چې سر باندې چې زخمونه خورو او خپل وینو باندې چې خپې سرې کوو او موږ هغه نه یو چې په شا باندې چې ګزارونه وخورو او تښتو نه. او دا شانتې زما مور ته دا خبر ورکړئ چې هغه په ما باندې جاړي نه، ځکه چې زه د خپل دین خورولو لپاره او خپل رب رضا لپاره حاضر راوتی یم. نو هغه مور چې کوم دی
دغه شانتي خپل اولاد به چې تربیت کو. نو دغه اولاد تربیت دا لا غینه کیږي چې مور په خپل چې کوم دی الله تعالی په احکاماتو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې هغه چلیږي. دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې الله تعالی ته ډېرې زیاتې خوښې دي. حج په موسم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري حج کې څومره اوږدې دعاګانې کړلي. په روایتو کې راځي چې علما فرمایي چې تر 15 غنټو پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړله. 15 غنټې څومره ډېر ټایم دی. دومره اوږده دعا او دومره سخته ګرمي په حجۃ الوداع په موقع کې چې سخته ګرمي وه. په هغې سخته ګرمۍ کې او د اوښې له پاسه ناستو، اوښې له پاسه هسې نشي سم کېناستی، هغه اوښې له پاسه ناستو 15 غنټې چې مسلسل نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو لپاره دعا کړله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف او صرف زموږ ستاسو سره غم په دنیا کې، مرګ په حالات کې او داسې قیامت کې هم زموږ ستاسو سره فکري. ټول مخلوق او ټول انبیا، ټول پیغمبران هغو سره خپل ځان غمي، او یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه څه چې په دنیا کې هم زموږ ستاسو غم او دا شان د قیامت پر ورځ به هم زموږ ستاسو غمي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې جبرائیل علیه السلام راغی یو پیره خپل اولاد لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې نه دي غوښتلي، زموږ ستاسو لپاره غوښتلي. او دا ته ووی چې حسین رضی الله تعالی عنه دی به چې کوم دی به شهید کېږي او دغه شان د کوم ځای کې چې شهید کېږي وي د هغې میدان خاوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغې خاوره راتم چې جبرائیل علیه السلام ښودله. جبرائیل علیه السلام هغه خاوره ته هم ښودله او ځای ته هم ښودلی او دغه شانتې دا ورته هم ویلي چې ستا د اولاد دا به دومره چې دیونه به ظلم کېږي او دغه شانتې په میدان کې دیو به چې شهیدان کېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چېرته الله تعالی دان دی ویلي یا الله تعالی زما په نسو مې داسې یو تکلیف را روان دی دا ته واړی نه، دغه الله تعالی ته پرېښي دي. خو یو چې کوم دی زموږ ستاسو سره فکر و 6 غنټې 15 غنټې زموږ ستاسو په چې 15 غنټې دعاګانې کړلي. موږ تاسو چې دعاګانې کوو څومره دعا به وکړو، 10 منټه موږ تاسو دعاګانې نشو کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو لپاره 15 غنټې په سخته ګرمۍ کې د اوښ له پاسه 15 غنټې دعا دومره چې په زړه کې چې زموږ ستاسو سره محبت و او دومره موږ تاسو باندې خفه کېدو. نو خپل اولاد لپاره هغې لپاره چې دومره دعا نه ده کړې چې خو ته پته وه زما اولاد دا به زما نه چې وروستو شهیدان کېږي او دوی باندې به سخت تکلیفونه راځي او ډېر چې کوم دی نارینه دا به دوی سرونه به جدا کېږي او سرونه دا به چې دوی غوڅېږي. دومره هر څه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبردارو. د نبی علیه السلام چې د 21 راځي په یو روایت کې چې د 21 اولادو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولادو کې نسو کې 21 کسان او دغه شانتې ټولو کې وړوکی عبدالله د غېږې د هغو چې کوم دی سرونه دا یې غوڅ کړو او دغه شان کوم دی هغه ظالم بادشاه هغه له یې وړو. دومره سخت تکلیفونه دا په هغو باندې تېر شوي دي. خو چېرته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو لپاره دا نه دی چې الله تعالی دغه عذاب ته واړی، دغه چې دغه سزاګانې دیو نه واړی. نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو لپاره چې دعاګانې کړلي. صحابو هغه څومره تکلیفونه برداشت کړلي، د دې دین د خاطره ډېر سخت تکلیفونه برداشت کړلي چې دغه دین چې دا په ټول عالم کې خور شي او ټول عالم څنګه چې قیامت ورځي. نوح علیه السلام هغه به هم دغه وایي چې نفسي نفسي یا الله تعالی زما به څه کېږي زما به څه کېږي. ادریس علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، یوسف علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یحیی علیه السلام، دا شان د داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، هود علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام چې څومره پیغمبران دي هغه ټول به چې کوم دی دغه نفسي نفسي وي. هر یو کس یو به چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه به امتی یا ربي امتی امتی، یا الله تعالی زما د امت بچ کړي، یا الله تعالی زما امت ته خیر کړي، یا الله تعالی زما امت بچ کړي. دومره زموږ تاسو مچې خفه کېد. نو هغه بهترین نبی او هغه بهترین نبی دغه چې هغه سره موږ تاسو محبت وکړو او دغه طریقې په خپل ځان کې راولو او دا شانتې حیا سره خپل ژوند تېرول چې زده کړو. حیا د الله تعالی چې ډېر زیاته خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. کله چې ستانه حیا لاړ شي چې ته څه کوې هغه کوه. حیا دغه شان کوم دی خپل ژوند په صحیح طریقې سره تېرول. که چېرې زنانه هغه صحیح طریقې سره مونځ کوي، روجې نیسي، خاوند اطاعت کوي، دا به قیامت پر ورځ
دا شانتي په جنت کې د اویاو د حورو نه بچي 80,000 چند زیاته چې ښکلي دومره هغه حورې او هغه چې کوم دی غلمان دا بچي دي خادمانی دومره ښکلي لباس چې هغه د ریخم هغه لباس چې په میلونو وګود او دا شانتي خادمان هغه لمنې به دی بس چې هغه پیس کې دا به اوچت کړي او قسمه قسم جوړې په زرګاو جوړې په زرګاو رنگونه او دا شانتي سجده دی زړه غواړي ولکم فیها ما تشتهی الانفس وتلذ الاعین سجده سترګې په هغې باندې خوشحالېږي هغه نعمتونه دا به دوی ته حاصلېږي نو هغه نعمتونه هغې لپاره چې دلته کې تیاری دی چې دلته کې موږ تاسو هغې لپاره تیاری وکړو خپل ژوند عبث نه تېرو مانځه لپاره چې هغې لپاره چې صحیح طریقو سره مونځ کوو او دغه شان کوم دی د مانځي او بلمازه فرق کوو بعضې زنانۍ هغه د مانځي او بلمازه ساړو فرق نه کوي بلمازه واړی واړی به چې بول مولو کې او هغه شانتې کوم دی هغه نه انځي نه څه کوي هغه شانتې پې مونځونه کوي دې کوم چې احتیاط پکار دی ځکه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قبر عذاب هغه چې د 2 وجو نه زیات کېږي د 2 وجو نه قبر عذاب چې کوم دی هغه زیات راځي یو دا چې چغلخوري څوک د یو بد بل ته وي بل هغه بل ته وي په منځ کې جګړه جوړوي یو دا چې د وړې تقاضې چې څوک ځان نه ساتي د دغه وجې کوم دی قبر عذاب فإن عامة العذاب القبر منهما او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم د دې 2 سيزونو د وجې الله رب العزت چې هغه سزاګانې بدله بیا په قبر کې ورکوي او فرشتې په مقرري د دې وجې کوم دی موږ خپل زندگی دا په صحیح طریقې سره تیر کو دلته کې که غم دی هغه هم ختمېدونکی دی که خوشحالي ده هغه هم ختمېدونکی ده هغه اخرت هغه نه ختمېدونکی زندگی هغه زموږ ستاسو بهتره شي د هغې لپاره چې دغه دنیا کې تیاری دی په خپل هم چې موږ تیاری وکړو خپل کورونو کې نارینه هغه د الله تعالی په لاره کې ولېږو چې دا دین زده کړي او اخلاق چې د هغو ښه شي ښه اخلاق هم چې خپل ورور مسلمان سره پیش راځو الله تعالی مخلوق مې څوک رحم کوي الله تعالی په هغه باندې رحم کوي ښه اخلاق چې کوم دی هر یو څیز نه زیات وزني هغه به ښه اخلاقي دغه شانتې موږ تاسو کوم دی ذکر اذکار دا په کثرت سره کوو څنګه چې په حدیثو کې راځي چې د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین نه وروستو سبحان الله العظیم وبحمده څوک 100 پېرې ووایي نو 1,00,000 ګناهونه به د معاف کېږي او دا شانتې 4,000 د د مور او پلار ګناهونه معاف کېږي نو څومره اسان عمل دی چې جمعې په ورځ باندې سبا جمعې ورځ ده او دا شانتې ماسپښین مونځ چې وکړي نو هغه ماسپښین مانځه وروستو سبحان الله العظیم وبحمده مختصر سبحان الله العظیم وبحمده 100 پېرې چاوي نو الله رب العزت به 1,00,000 ګناهونه د معاف کی او 4,000 د مور او پلار بچي معاف کی دغه شانتې دغه سبحان الله العظیم وبحمده سو سار د مانځن رسو 3 پېرې وي سار مانځن رسو 3 پېرې ویل سبحان الله العظیم وبحمده هر سار مانځن رسو ته 3 پېرې وي روندوالینا فالجنا دغه شان کوم نور مرزونه هغه نه الله تعالی د حفاظت کوي څومره اسان عمل دی سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده زما په یو څو سکند ولګیدو روندوالینا فالجنا دغه شان کوم دی نور مرزونه الله تعالی بچي د حفاظت کوي د زړه بیماریاں دي زړه چې څومره بیماریاں دي ک اټه کی کدا شان چې نور څه بیماریاں په زړه باندې خطر دي هر څنګه بیماریاں چې څومره بیماریاں هغه چې د بزړه باندې لاس کیږي او یو سل یولس پېرې څوک چې سبحان الله وبحمده وي سبحان الله وبحمده وي په زړه باندې دم کی الله رب العزت د زړه بیماریاں ظاهري او باطنی دا به ټول الله تعالی ختم کی دا شانتي چا اولاد دا نه فرمانه دي خوې چې ناکاره دا وړو خوې دا ناکاره دي ناغې لپاره څومره آسان کار دی سوره فاتحه په دې کې د هر بیماری لپاره شفا ده دغه سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین وللضالین پوری دا ټوله الحمدلله رب العالمین دا ټوله تاوي او درې پېرې دی په وبو باندې دم کړه هغه وړي کې باندې اوس کولې هغه وړي کې خوې به الله تعالی چې دا خخ کی دغه شانتي چې څوک دا غواړي چې د مر نه سوا د هر شي نه چې دی په امن کې شي هر شي تکلیف نه دی په امن کې شي نو دله پکار دی کله چې دی اوده کېږي د شپې دی اوده کېږي نو سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین او قل هو الله احد
دا چې دی یو پیروي نو د مرګ نه علاوه چې څومره څیزونه دي هغه چې دی په امن کې شو، د دشمن نه، د غل ډاکونه، دغه شانتې تکلیف ورکوونکي مار لړم نه، هر څه نه الله تعالی دی په حفاظت کې کو. څومره آسان کار دی چې شپې څوک سملي یو په الحمد او یو په قل هو. د مرګ نه سوا چې څومره څیزونه دي، که غل دی، که ډاکو دی، که مخوران دی، که بل څه بلا ده، دغه ټولو به الله تعالی د حفاظت کوي. دغه شانتې حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظیم دا څوک وپېرې سار وپېرې ماښام وي نو دنیا او د آخرت چې څومره غمونه دي هغې نه د لپاره الله تعالی کافي شو. حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. څومره آسان دی وپېرې چې سار وي، وپېرې ماښام وي، چې څومره د دنیا غم خو یو طرف ته کو، د آخرت هغه غم دا غیرم چې الله تعالی د لپاره کافي شو. د دنیا او د آخرت غمونو لپاره چې څوک وایي چې ما لپاره الله تعالی د دنیا غمونو لپاره هم کافي شي او د آخرت د غمونو لپاره هم کافي شي، نو ساره ماښام دی وهو پیرې دا حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا دی وي. الله تعالی موږ تاسو چې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله تعالی موږ چې سوي سوالو د هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا الله تعالی موږ چې سوي سوال د هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله تعالی پاسېدو مخکې زموږ ټول ګناهونه یا الله تعالی ته زموږ ګناهونه معاف کړي. یا الله تعالی څومره زموږ نه ګناهونه شوي دي هغه ټول ګناهونه یا الله تعالی ته موږ ته معاف کړي. یا الله تعالی ته په توبه باندې خوشحالېږي. یا الله تعالی موږ ټولو ګناهونه توبه ده. یا الله تعالی آینده لپاره ستا په احکاماتو باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې تلو توفیق راکړي. یا الله تعالی زموږ زندگی یا الله تعالی ستا په احکاماتو باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې یا الله تعالی موږ زندگی تیرلو توفیق راکړي. یا الله تعالی ستا نافرمانو زموږ حفاظت وکړي. یا الله ستا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخالف طریقو نه یا الله تعالی زموږ حفاظت وکړي. یا الله تعالی څومره چې چا په زړه باندې نیک حاجتونه هغه ته پوره کړي. څومره چا کې بیماران دي هغه ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. یا الله تعالی څومره چا باندې قرضونه دي هغوی د غیب نه بندوبست وکړي. څومره مسلمان چې الله تعالی وفات شوي چم ګاونډ کړي. یا الله تعالی مور او پلار د چا خویندې وروڼه یا الله تعالی څومره مسلمان وفات شوي ټولو بخښنه نصیب کړي. یا الله تعالی ټول ګناهونه موږ ژوندو او مړو ټولو ته مسلمانانو ته یا الله تعالی زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. یا الله تعالی زموږ په کورونو کې خیرونه برکتونه رحمتونه یا الله تعالی ته راووری. یا الله تعالی هر قسمه بې اتفاقۍ نه بې برکتۍ نه رسوای ذلت نه یا الله تعالی زموږ حفاظت وکړي. یا الله تعالی دنیا او د آخرت یا الله تعالی خیرونه موږ ستانه غواړو. یا الله تعالی دنیا او د آخرت خیرونه موږ له راکړي. یا الله تعالی څومره چې الله تعالی د علاقې کې څومره ماشومان دي سبقونه وي یا الله تعالی ټول قاریان حافظان عالمان با عمل جوړ کړي. یا الله تعالی که څومره هلکان دي جنکۍ دي ټول یا الله تعالی قاریان حافظان عالمان جوړ کړي. دنیا او د آخرت یا الله تعالی د خوشحالو سبب مور او پلار لپاره وګرځي. دنیا او د آخرت عزتونه یا الله تعالی د مور او پلار لپاره یا الله تعالی ته وګرځي. مور او پلار اطاعت کوونکي جوړ کړي. یا الله تعالی ته زموږ راضي شي. یا الله څومره چا موږ ته دعاګانې ویلي یا الله تعالی حاجتونه مې تعلیم یا الله تعالی حاجتونه ته پوره کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان لپاره خپل امت لپاره کومې خیر دعاګانې غوښتلې یا الله تعالی زموږ حصه نصیب کړي. کومو شرونو فتنو نه پناه غوښتله یا الله تعالی هغې نه موږ له پناه راکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.